وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه الترمذي كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين صلاة وسلاما دائما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأمهاتك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك سيدي يا خاتم النبيين. स्टेज वाले मुँह सरदेर मोहतरम मुख्तदर काबिल सद एहतराम चौगी दारुफ मोहताज दी ज़ंगोदस्तासु दज़ुनो दड़कन दस्तर गुतूर ज़गटकुर हज़रत साहिब मुबारक वदीगर उलमाए किराम मशाइख इज़ाम हुफ़ाज़ किराम द हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सनफ़ानान तमामो मशरानो गशरानो टोलता देर बादब व एहतराम बाने दज़लतेहना पजामा बाने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रातो देर मुबारक व बेहतरीन व पले महफल दे और देर दे इज्जतुनो वाला महफल दे ज़के जे इज्जत वाला कलाम सरे मुनासबत थे और कदरदानों दा महफल दा बदेर वक्त न जारी तासु यकीनन स्टेशवी हम ये जो युद्रे खबरे चले तासु दौड़ान दे अर्ज़ कमल वाणा मावल और तासु मान उड़ान दे उलमाए किरामना दा कोई न बतासु और दिली में च कुरानी करीम दा देर द फजीलत वाला कलाम दे पदे बाने मुख्तसर खबर कोमा और द्वयमा खबर पदे बाने कोमा च मुंगा और तासु मदारिस होता मसाजिद होता उलमा होता तुलबा होता मुंगा होता सो मोहताज अव्वल वर्त मोहताज मुख्तसर खबर पदे माने को और द्रेम खबर बमुदाई इंशाअल्लाह जिस्मा और दस्ता पर इकबल जिंदगी के द कुरानी करीम द हुजूर नबी करीम व बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम अलैहि सलातु व तस्लीम दावे मुबारक उसरा इस्माउ दस्ता तरुण सुमर दे इस्माउ दस्ता किरदार संगरे दे दीन इस्लाम मुताल्लिक द कुरान मुताल्लिक और द हुजूर नबी करीम अलैहि सलातु व सलाम मुताल्लिक कचरे इस्माउ दस्ता किरदार दात तसल्ली बख्शी नबिया को डेर खुशाले खबर लदक द फितनो पर दौर की और कचर इस्माउ दस्ता किरदार अगर तसल्ली बख्श नहीं इस्माउ दस्ता जिंदगी चले आगा ज़ोतम दले खबरे कवई को जरमा द दीन इस्लाम सर चले ज़र वफा पतलबाने पूरा नेम खतले नो ब्या ए मुसलमानानो जिंदगी मकसद से शुबिया ब्या ज़ोत जवंदी द चल पारयू ब्या ज़ोत मुसलमाने दावे संगलरू मुंगो तासु पकम खुलबाने वायु ब्या संग चले दा खबर को फखर संग को चरा मुंगल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान यू और मुंगल शफाअत तमम लरू मुंग डेर चले दा से जड़ जमा करे ना मुसलमानानु ब्या मेहनत पकार दे ब्या साय पकार दे कोशिश पकार दे गोरे मुसलमानानु कुरानी करीम अल्लाह तबारक व तआला वर तखबल कुरान के और पाक कलाम के लिए किताब ते इज्जतुन वाला कलाम वैले रे
د عزتونو والا کلام ویلی دی. مونږ تاسو چې پر سټیج باندې ناست کوم علما دي دغه ګلونو ماشومانو چې ناظرې ختم کړی یې د حفظ ختم کړی دی. ای مسلمانانو د دنیا تمه خو مو ورنه نشته دی، د دنیا د مفادو تمه خو مو ورنه نشته. نن مو د ماشومان د عزت په ځای باندې کېنولي ولې دي؟ نن دوی ته مونږ د عزت په نظر باندې ګورو ولې؟ نن چې دی مونږ او تاسو په دوی باندې د ګلونه شیندو ولې؟ دغه درنو علما کرامو ته د عزت په نظر باندې ولې ګورو؟ ولې دوی مونږ لفظونه ښکلول د ځان دپاره اعزاز ولې ګڼو؟ د دوی په قدمونو کې سر کېښودل د ځان دپاره اعزاز ولې ګڼو؟ ای مسلمانانو دغه طلبه کرامو سره دا محبت چې دی دا د خپلې زندګۍ سرمایه ولې ګڼو؟ بل هیڅ هم نشته، صرف دغه یو جواب به میلاویږي چې دا ځکه چې دوی د قرآن سره تعلق راغلی دی او قرآن کریم د عزت والا کلام دی. چا چې د عزت والا کلام سره تعلق راغی رب کریم په دنیا هم عزتونه ورکوي او په آخرت هم عزتونه ورکوي. ولې دا خلک ولې د عزت والی؟ ځکه رب فرمایي انه لقرآن کریم، دا کلام چې دی دا د عزت والا کلام دی. حضور نبی کریم علیه السلام د عزت والا نبی دی. دغه د عزت والا نبی باندې هغه د عزتونو مالک هغه لوی پروردګار چې دی د عزتونو والا فرشتې په ذریعې سره دا د عزتونو والا کلام راوړ په هغه سینه مبارکه باندې نازل کړ چې په کائناتو کې نه رب کریم داسې شخصیت د ده نه مخکې پیدا کړی او نه تر قیامته پورې رب کریم داسې هستی پیدا کړي. دا دومره لوی کلام دی چې زما او د ستا په دې کورنۍ کې په دې کلي کې د چم ګاونډ د وطن کې چې د خاندان په اعتبار سره د مال دولت په اعتبار سره په هر لحاظ سره بچې مونږ نه کمزوري خو چې کله یې دغه کلام سره نسبت راغی نو هغه زموږ او تاسو بیا سرونو تاج وګرځي. ولې ځکه قرآن وایي انه لقرآن کریم، دا خو کریم دی، دا خو عزتونو والا دی. ای مسلمانانو حضور نبی کریم علیه السلام د دغه چې دی د دې قرآن متعلق د قرآن کریم د متعلقینو متعلق څه فرمایي؟ حضور فرمایي حضرت سیدنا ابو هریره راوي دی مبارک فرمایي وی کم یو قوم نشته داسې یو قوم چا کله د خدای په کورونو کې یو کور کې را جمع شي دوی د قرآن کریم تلاوتونه کوي خپل منځ کې یو بل ته درس کوي څه استادان او څه شاګردان زندگی په دې کې تیریږي ژوند په دې کې تیریږي ژوند د مدرسې سره زندگی د مدرسې سره د خدای د کور سره تعلق کوي. حضور فرمایي وی نشته داسې قوم مگر ککې ناستو دغه د استاد او شاګردې زندگی تیروله. رسول الله علیه السلام مبارک فرمایي څلور انعامات رب کریم دوی ته ورکوي. اولنی انعام دا چې الا نزلت علیهم السکینه. حضور فرمایي اولنی خدا دی چې په دغه خلکو باندې دا به د خلکو په نظرونو کې غریبانان وي د خلکو په نظرونو کې به د خاندان په اعتبار سره کمزوري وي په دولتونو کې به کمزوري فیملی به کمزوري. خو حضور فرمایي نه نه که دوی د خدای په کور کې کېناستل د قرآن کریم د درس او تدریس لپاره زندگی وقف کړه حضور مې فرمایي زما سره دا وعده ده چې رب کریم به په دوی باندې اطمینان د زړونو نازلوي. مونږ تاسو د دنیا کې وګورئ خلکو سره ډېر دولتونه یې لوی لوی فیملی یې لوی لوی خاندانونه یې خو تاسو د هغوی د زندګۍ معلومات وکړئ هغوی چې کله د شپې وده کېږي هغوی چې نشې او د آرام ګولۍ نه یې اچولي خوب ورته نه ورځي. ولې؟ ځکه د قرآن نه لرې دی چې څه کې سکون و هغه نه دی لرې دی او کوم کې چې سکون نشته دی هغې ته یې ځان نږدې کړی سکون نه میلاویږي. دوی د آرام ګولۍ تاسو راشئ د مدارسو د مساجدو د ماخوستن د مانځه نه بعد تاسو یو چکر ولګوئ قسم دی د رحیل د پاسه به د ماشومان تاسو ته اوده میلاویږي رحیل د پاسه اوده شوي دوی د هغه چوټۍ پورې م انتظار نشي کولی دوی ته داسې آرام ورځي وله خوب یې داسې پوره دی استادان علما څومره چې دي هغوی ته داسې خوب یې داسې برابر دی آرام یې برابر دی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې رسول الله مبارک ورسره وعده فرمایلې ده چې دوی باندې د زړونو اطمینان نازلېږي
دویم احسان یې څه دی؟ وغشیتهم الرحمه. حضور فرمایي دوی د خدای رحمتونه پټ کړي، دومره رحمتونه ورباندې وورېږي چې رب یې په خپلو رحمتونو کې پټ کړي. مړه چې د خدای رحمت چېرته ورېږي هلته زحمت بیا کله راتلی شي، چېرته چې د خدای رحمتونه ورېږي هلته بیا شیطان کله راتلی شي، چرته چې د خدای رحمتونه ورېږي هلته بیا درد او تکلیف او غم کله راتلی شي. ځکه به حضرت امام شافعي علیه الرحمه فرمایل وی په زندګۍ کې چې دی چې دغه طلبا دا طلبا د علم د حاصلونکي وي دا که اولیا نشي وي په خدای قسم چې د ځمکې په سر باندې بیا د سره اولیا نشته دی، بیا اولیاء کرام نشته چې طالبان اولیاء نشي. وی چا به ورته تپوس وکړو قربان مونږ چې کله مدرسو ته راشو مساجدو ته راشو وی طالبان مونږ نه چپلې پټې کړي، چپلې رانه یوسي دا څنګه اولیاء دي، دا څنګه د خدای دوستان دي؟ دوی مبارک به ورته څه بهترین جواب ورکوو. امام شافعي علیه الرحمه به ورته فرمیل وی بچی داسې نه ده، طالبان چې دی هغه اولیاء دي، هغه خله نشي کېدلی، هغوی باندې د خدای رحمتونه ورېږي، شیطان ول دا زړه کې نشي اچولی چې چپلې پټې کا. وی دا چې دی دا طالب نه دی، دا غل د طالب په جامه کې راغلی او غلا کوي، دا غل د طالب په جامه کې راغلی. طالب کله داسې کېدی هغه حضور مبارک فرمي وغشیتهم الرحمه، او خو د خدای د عزتونو والا کلام سره واسطه راغلی، خو ډېر د عزتونو والا ګرځېدلی. او دریم حضور مبارک فرمی وحفتهم الملائکه، دوی نه چې غیر چاپیر رحمتونو فرشتي کې دي تر اسمانه پورې دایره ورنه جوړه کړي، نه چې د فرشتو په دایره کې ناس خلک په ایمان وایي عزت والے نه دی، هغوی ته الله تعالی عزت نه ورکړی. دا ولې؟ ځکه چې الله تعالی فرمایي انه لقرآن کریم، قرآن د عزتونو والا دی، چا چې ورسره تعلق راغی یا به خود د عزتونو والا ګرځي. او څلورم چې دی عظیم احسان الله تبارک وتعالی ورباندې دا کوي. حضور فرمایي وذکرهم الله فی من عنده، رب کریم چې دی دا طالبان خو دلته لګیایي، دا استادان خو دلته لګیایي د قرآن تلاوتونه کوي، طالبان خو دلته لګیایي د قرآن درسونه کوي، څوک حفظ کې لګیایي، څوک علم کې لګیایي. رسول الله علیه السلام مبارک فرمایي وی رب کریم چې دی د لا مکان نه چې دی هغه په مکان د فرشتو کې دغه طالبانو ذکرونه او چرچې رواني. څومره د عزت والا خبره ده. زه ته خو مړه چې چېرته گورنر هاوس کې یاد شو، چېرته دغه گورنرانو په مجلس کې مونږ یاد شو، نه په ایمان یې وایي مونږ څومره چې دی فخر کوو په دې باندې. که وزیر اعظم مو یاد کړي بیا خو یاد چې دی مونږ نه زموږ چې دی ځان ورک کړي، بیا چېرته MNA مو په نامه یاد کړي یا MPA مو په نامه یاد کړي. مړه زموږ او ستاسو دغه ظلم او ستم نه ډکې کمې تاڼې چې دي په دغه تاڼه کې چې مونږ یاد شو SHO سره مو تعلق یو پېژني مو په ایمان یې وایي فخر ورباندې نه کوو مونږ او تاسو خوشحاله دی په هغې باندې. نو مسلمانانو که په دغه مجالسو باندې خوشحالېږئ بیا د طلباو د علماو متعلق هم واورئ. رسول الله علیه السلام مبارک فرمایي دا هغه د عزتونو والا کلام سره چې دوی تعلق راغی دومره د عزتونو والا وګرځېدل چې رب کریم د فرشتو په مجلسونو کې تذکیرېږي. په دغه موضوع باندې ډېرې خبرې خو راځم دویم نمبر خبرې ته چې زه او ته د قرآن کریم ته مسلمانانو محتاج یو. موږ او تاسو چې دی د مدارسو مساجدو ته محتاج یو. نن سبا که وګورئ ټوله دنیا کې عموما او خصوصا زما او د ستا په دې پاک وطن کې د دوو قسمه خلکو مقابله ده. یو ته ویلی شي لیبرل بېدینه خلک، بس هغوی ته چې څه اساني که یهودیت کې خوشحالي یهودي کېږي، که عیسایت کې خوشحالي عیسایي کېږي، که قادیانیت کې خوشحالي قادیانی دی، او که چېرته په اسلام کې ورته د دنیا مفاد میلاوېدل نو بیا مسلمان دی. یو دغه خلک دي. او یو طرف ته چې مذهب پسند خلک دي، په دین باندې میل خلک دي، هغه خلک دي چې هغوی وایي نه زه به دین اسلام باندې ژوند تېرومه، زه به دین اسلام متعلق زندګي تېرومه، که په دې کې چې دی ما ته راحتونه یي هم زه مسلمان یم، که ما ته تکلیفونه یي هم زه مسلمان یم، که ما ته درد را رسي بیا هم زه چې دی مذهب سره محبت کوم، او که زما چې دی دا سر یو 200 ټوټې ورنه جوړېږي بیا هم زه په دین باندې مین یم او مسلمان یم. دویم هغه خلک لیبرل او سیکولر او کم چې بېدینه خلک دي د دین دشمنانو یهودو او د نصارو تالیڅټي د هغوی پیداوار دی، هغوی پیدا کړي خلک دي.
هغوی چې دی هغه د مدارسو د مساجدو د قرآن د تعلیمونو هغوی کلک مخالف دي. خو سوال دا دی چې خپله زندګۍ کې لږ سوچ پکار دی مسلمانه چېرته ما او تا نه خو په زندګۍ کې دا غلطي نه کېږي زه او ته چېرته د لیبرل ملاتړ خو به نه وي جوړ شوي چېرته ما او تا خو به د لیبرل ملګرتیا نه وي کړي داسې نه چې دغه د قرآن او د دین د دشمنانو په صف کې زه او ته خو به نه یو ولاړ مونږ خو به دا خلک نه یي مضبوط کړي مسلمانانو د 15 کاله چې په دې مسلمان باندې په دې وطن کې کمې نخرې وشوې کمې کیسې ورباندې کېږي دغو د علماو سره چې دا ظلم او ستم روان دی دا مدارس چې دی چې دوی د مدارسو چې دی د کمزورۍ کوشش کوي او روان دي او کوشش څنګه کوي ګورئ زه ته یو مثال درکوم چې دوی د دین دشمني څنګه کوي ګورئ زما او د ستا یو پریمرۍ کې چې کله یو ټیچر بردي شي هغه لپاره د ګورنمنټ د طرفه تنخواه یي که نه تنخواه ورته مقرر یي که نه یي ورته مقرر ښه مضبوطه تنخواه ورکوي او بیا یې وخت په وخت ورته زیاتوي او بیا د چې دی فنډ هم جمع کېږي چې کله دی په 60 ساله باندې کله ریټایر شي بیا دله فنډ ورکوي که نه ورکوي فنډ هم وله ورکوي او بیا دغه فنډ نه بعد دله چې منتلی بیا پنشن ورکوي که نه ورکوي ماهانه بیا دله چې دی خپل پنشن هم ورکوي همدارنګې زما او د ستا چې دی کله د سکول څوکیدار ریټایر شي هغه له فنډ هم ورکوي هغه له چې دی ماهانه تنخواه هم ورکوي د ریټایرمنټ نه بعد وله چې دی ماهانه پنشن هم ورکوي زما او د ستا اسپتال کې چې دی ډاکټر دپاره هر څه میلاویږي ډاکټر خو بیا هم پرې د خدمت خو کوي د خلکو مسلمانانو زما او د ستا چې دی اسپتال کې اردلي ته هم تنخواهګانې ورکوي زما او د ستا چې دی سکول کې سویپر ته هم تنخواه ورکوي زما او د ستا اسپتال کې چې هغې ته باترومونو صفایۍ والا لپاره هم چې تنخواهګانې شته دی بل طرف ته زما او د ستا چې دی د مدارسو ته وګوره مدرسه کې ناست چې بخاري پړاوئ مسلم پړاوئ د قرآن تفاسیر پړاوئ خلکو ته علوم ورښایي د دنیا د خلکو چې 200 مشکلات د ورځې اسانۍ په ایمان یې وایي زما او د ستا د ګورنمنټ نه د هغوی لپاره تنخواهګانې شته چېرته کال کې ورسره 2 روپۍ امداد شوی دی چېرته د هغوی د روغ بیمار تپوس یې کړی دی نه زما او د ستا خو چې سرکاري نوکري د هغو علاجونه هم فري هغه ته خو علاجونه هم ورکوي د ښځې علاج هم فري دی بچو علاج هم فري دی نه دا شیخ الحدیث دا د بخاري او د مسلم مدرس دا د قرآن مدرس دا د ګریمر مدرس دغه چې دی دا لوی لوی شخصیات چې حضور نبی کریم علیه السلام مبارک فرمی همیشه دپاره په دنیا کې وي داسې کسان موجود دي چې د هغوی د برکته چې دی د خلکو دعاګانې قبلیږي د هغوی د برکته دوی باندې رزق نازلیږي د هغوی د برکته په دوی باندې بارانونه وریږي وایي همیشه دپاره داسې کسان موجود دي چې اور نه وفات کېږي د هغوی په بدل کې رب کریم بل راولي په ایمان یې وایه چا د قرآن پړاوونکی هغه سړی نه شي د بخاري مدرس هغه نه شي نه نو په ایمان یې وایي چې بیا یونیورسټۍ او کالج کې به هغه سړی پیدا کېږي چې هغه د برکته باران وریږي دغه علما دي نه د دغه خلکو لپاره چې دی د ګورنمنټ د طرفه هېڅ هم نشته دی دا ولې ځکه مسلمانانو هغه د یهودو د نسوارو د هغوی په ښودلې شوي تعلیم باندې دوی روان دي د هغوی هغه تعلیمونه چې دی دوی ته میلو دي او دا چې دی د مدارسو د مساجدو د علماو د دوی د کمزوري کولو یو کوشش دی چې روان دی خو اوس دا وایي دا خو پرېږدئ زه خو هر ځای کې دا وایم موږ به لیبرل نه څه ګیله وکړو زه دغه سیاسي خلکو نه څه ګیله وکړم هغه له چې دی چې یو کس له چې دعای قنوت نه ورځي زه ورنه څنګه ګیله وکړم چې دا د مدرس د عالم خدمت ولې نه کوي یو کس له چې سوره اخلاص نه ورځي هغه نه زما د ګیلې حق جوړېږي چې زه ورنه ګیله وکړم چې ولې دا د مدارسو خدمت نه کوي چې یو سړی درود نه شي ویلی هغه نه چې زه ګیله کولی شم چې دا ولې چې دا په دین باندې مین نه دی نه هغوی سره خو مو کار نشته دی نه مو ورنه ګیله شته دی خو مسلمانانو بیا دغه پښتنو د مسلمانانو نه خو مو ګیلې حق شته دی که نه ځکه ته خو ځان ته مذهب پسنده وایي ته خو ځان ته په دین باندې مین وایي ته خو وایي چې زه د علماو د خپو خور یم ته خو وایي چې علما زما د سر تاجونه دي ته خو وایي دا چېرې زما پلار هم مسلمان دی او نیکه هم مسلمان دی ته خو دا وایي که نه چېرې که ژوند دی او که مرګي خو زه به د اسلام سره محبت ساتمه مسلمانه په دې ګریوان کې دې سر ښکته کړه او په ایمان یې ووایه چې دغه خلکو ملاتړ دې کړی په زندګۍ کې که نه دی کړی که دې ملاتړ کړی بیا وایي چې ته
د مذهب او د اسلام نه بیزاره خلکو ملګرتیا کې ولاړې که نه یې ولاړ که ولاړې بیا چلی بیا دا وایا چې غلط کار دی کړی که یې نه دی کړی که ورته نیک کار ښکاري وایې چې دغه چې هغوی سره دین اسلام دپاره هغوی سره څه نشته دی د هغوی په پالیسۍ کې دین اسلام نشته دی د هغوی په ژوند کې د دین نامه نشته دی که تا ته بیا هم ځان ښه ښکاري او ته وایې چې نه په دغه ملګرتیا باندې زه خوشحاله یم مونږ درته وایو بیا چې ستا د دغه زندګي مبارکه شي قسم دی بیا نه ګیله نه کوو په رب یقین وکړه چې ګیله نه کوو بیا ستاسو دا زندګي مبارکه شي او مونږ په خپله زندګۍ کې خوشحاله یو زموږ دغه زندګي مبارکه شي او که نه وایي چې نه دا خو چې دی دا هم باندې چېره دا خو حقیقت دا دی چې هغوی خو چې دین نه واقف نه دي ته دا هم باندې چې هغوی خو چې دی د رسول الله علیه السلام د عظمت نه واقف نه دي ته خو دا هم باندې چېره هغوی نه که اوس د سیاستو صرف د نومونو تپوس وکړو هغوی خو سیاست هم نه پېژني هغوی ته خو د حدیث پته هم نه لګي هغوی ته خو د قرآن تلاوت هم نه ورځي هغوی خو علی الاعلان وي چې قادیانان مو خویندې وروڼه دي هغوی خو علی الاعلان د ګستاخانو ملګرتیا کوي که دا هر څه منې او بیا دغه خلکو ملګرتیا باندې خفه مې نو بیا ای مسلمانانو بیا مونږ قرآن ته محتاج یو بیا درته سوال کوو چې د دین طرف ته راشئ د مذهب طرف ته راشئ د خدای خاطر وکړئ مسلمانانو څو پورې به مونږ په دغه ضلالت کې ژوند تېروو مړه ژوند خو هسې یو ځل ختمېدونکی دی دا ژوند خو ختمېږي زما او د ستا د کردار د وجې نه زما او د ستا چې دی د خپلې زندګۍ د وجې نه ورځ په ورځ باندې چې لیبرل خلک مونږ مضبوطو مذهب پسند خلک مو چې دی هم ورته ذلیله کړل مذهب پسند خلکو چې څومره د مذهب پسند او د اسلام باندې مین خلکو د هغوی نه روژه په خولې باندې فرضي روژه یې په خولې باندې وه د هغوی نه چې شهدا کېږي تاسو یې په ایمان باندې چېرته مو اخبار کې کتلي چېرته ټي وي باندې بیان راغی نه دوی چې دی د دوی یو کس چېرته زخمي شي څومره لویه واویله یې جوړه کړي څومره لوی غوبل یې جوړ کړي په دې لنډو ورځو کې چې دوی د پولیس سره کم کار وکړ که دا کار چې دی دا د علماو کړی وی د طلباو کړی وی باوجود د دې چې دوی نه کسان شهیدانول د دوی نه کسان جیلونو ته وړل که دومره چې دی زیاتې د پولیس والا سره مونږ کړی وی اوسه پورې خو به چې مونږ د جامې د خلکو ایستې وی څومره دهشتګردۍ فتوې به راباندې لګېدلې وی او پخوا به یې مونږ کله عدم کړي وی بیا به ویلې چې دوی خو چې پاکستان کې ځای هم نشته دی دا پاکستان کې د مذهب نامه هم اخیستل دوی دپاره جرم دی نو مسلمانانو داسې خلکو چې د قرآن نه زه ورته لرې شو قرآن نه ځان مستغني کړو د رسول الله نه ځان مستغني کړو نه په ایمان یې وایې زنکدن په سلګو کې د بل څوک ملګرتیا کولی شي د قبر په تیارو کې مو بل څوک ملګرتیا کولی شي دا خو چې دی تفاسیر لیکلي وي سوره ملک چې دی تبارک الذي بيده الملک دغه سورت چې دی حضرت سیدنا رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغوی مبارکو به سوره ملک ته څه ویل سوره مجادله به ورته ویل نامه به سوره مجادله ورکوله ولې ځکه وي مجادله چې دی دا بحث او جګړې ته ویلی شي بحث او جګړې ته وي دا سورې ملک ته ځکه چې سورې مجادله وایم چې دا چې کله زنکدن سلګۍ هغو کې هم چې کله قبر تیاري په هغو کې هم او چې کله د حشر سختۍ هغه وخت کې به هم چې د رب کریم مخې ته دا سورې ملک ولاړي او دا به چې تر هغه وخته پورې د رب کریم سره بحث کوي تر هغه وخته پورې به ورسره په جګړه باندې څو پورې چې خپل تلاوت کوونکی د جهنم د اوره آزاد کړی نه وي او جنت ته داخل کړی نه وي ځکه چې دی مسلمانانو مو اوس یې په ایمان وایي چې زنکدن کې مو قرآن ملګرتیا کوي قبر کې مو قرآن ملګرتیا کوي د حشر په ورځ مو قرآن ملګرتیا کوي نن زما او ستا خلاصۍ شته دی بیا د قرآن د قرآن کریم ته موږ تاسو محتاج نه یو بیا ځکه زه وایم چې مسلمانانو دین اسلام طرف ته واپس راشئ نشته موږ سره بله لار په رب یقین وکئ که بله لار را سره شته یا خو د سړی اعلان وکړي چې زه چې دی د قرآن سره محبت نه کوم او که نه دعوې لرئ د قرآن سره محبت نو بیا یاد ساتئ بیا چې د قرآن سره محبت دعوې لرئ نو هره دعوه چې دی که نه بیا یو دلیل ته محتاج یي هر یو دعوه باندې به سړی یو دلیل پیش کوي ای مسلمان
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها الله أكبر إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام إلهي سهل أشكالنا بحرمة سيدنا إلهي سهل أشكالنا بحرمة سيدنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وأساتذتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وجميع المؤمنات والمسلمين مطمئن اوسئ چې د الله په کور کې ولاړ یو ناصفه کښېنئ په قرار د ایمان فرض کې ناست یو الحمدلله الله تبارک و تعالی زموږ ستاسو ګناهونه معاف کړي رب کریم دې موږ او تاسو باندې خپل خصوصي فضل او کرم وکړي مسلمانانو ما دا خبره کوله چې ګوره موږ او تاسو قرآن ته محتاج اے خلکو قرآن کریم ته نږدې شئ قسم دی بیا به دنیا عزتونه ملاویږي د آخرت عزت به ملاویږي او ګورئ نبی کریم علیه السلام مبارک ته موږ او تاسو محتاج حالانکه ګورئ زه یو خبره عرضه کې کومه زه وایم چې ګورئ زموږ او تاسو څومره رشتې چې دي هره رشته چې ده هغه محبت کوي زما او ستا سره مور د بچي سره پلار د بچي سره خور د رور سره رور د خور سره دا ټولې رشتې یو بل سره محبت کوي وای مسلمانانو ګورئ دا محبتونه چې دی د خپلو مفادو لپاره په رب یقینو کې دا محبتونه د خلکو د خپلو مفادو لپاره زه یو مثال در کوم دی یو ځوان دی د هغه زنکدن دی هغه زنکدن دی هغه ته پلار هم ناست دی مور هم ورته ناسته ده ښځه هم ناسته ده بچي هم ناست دي خویندې هم ناستې دي وروڼه هم ناست دي د پلار سترګو کې هم اوښکې راځي د مور سترګو کې هم اوښکې راځي یاره دا بچی ورته تپوس کوي بابا جاړې ولې دا پلار ورته وایي بچی جاړم ځکه چې ډېر په محنتونو مو رالوی کړی وي ډېر په مشکلاتو مو رالوی کړی وي ډېر چې دی په سختیو مو رالوی کړی وي په دې امید مو رالوی کړی وي چې کله چې دی زه بوډا شمه کله زه دنیا د ګټې نه ووځمه کله زه دولتونه ګټلی نه شمه بیا به مو دا بچی لوی شوی دا به یې ګټي او زه به یې چې دی کور کې بیا خورمه بچی چې کله زه په ملا باندې چې دی کمزوری شوم کله مو بدن کمزور شو ته د ګټې شوې او ته د پیسو ګټلو شوې نو بچې ته چې دی اوس ما نه روان یې دنیا نه زه به جاړم نه په دې حالت باندې نو وایي په ایمان یې وایي پلار خو خفه دی سترګې یې ډکې دي خو په ایمان یې وایي ځان دپاره نه دی خفه دا خو ځان دپاره خفه دی که مور نه تپوس کې مورې ته ولې جاړې یاره بچی جاړم ځکه چې ما خو به ماخوستن هم ستا د راتګ انتظار کوو سهار به هم چې دی هغه پورې ورځ نه شروع کېده چې ته به مو لیدلی نه وې یاره سترګې به مو پټېدې هم په تا باندې سترګې به مو غړېدې هم په تا باندې د هر درد حل مو چې دی ستا په لیدو کې پروت و بچی چې ته د دنیا نه لاړ شې زما په غم کې زما په درد کې به زما ملګرتیا څوک کوي بچی ورته یې صحیح ده په ایمان یې وایي مور هم خفه ده خو د خپل محبت دپاره
هغه هم د خپل ځان دپاره غمجنه ښځې نه تپوس کوي ته ولې خفه یې ولې جاړې ښځه ورته وایي جاړم به نه ته خو چې دنیا نه لاړ شې ته خو زما په سر باندې چې دی سوری وې ته خو زما دپاره پړونی وې د ډېر څه نه زه په تا باندې پناه ومه ته که د دنیا نه لاړې زما چې دی د کونډې په زندګي څنګه یي خو که چېرته چې مړي ژوندي له لاړم خلک وایي مړه کونډه هم ده او بار هم ګرځي که چېرته مې ډول او سینګار وکړو بیا هم خلک وایي خاوند یې نشته دی او ځان هم جوړوي ستا نه بغیر خو زما په زندګي چې دی هغه په اور کې تېرېږي څنګه به چې دی زه خفه نه یم نو ګورې ښځه هم خفه ده خو د خپل ځان دپاره بچي ورته وایي بابا مونږ به یتیمان شو مونږ خو چې ته به راتلې مونږ به ستا چې دی طرف ته کتل چې مونږ له به یې څه راوړي څه خواږه به یې راوړي بابا ته چې لاړ شې مونږ له به خواږه څوک راوړي زموږ ضروریات به څوک پوره کوي زموږ خواهشات به څوک پوره کوي یو ته وې چې نه د ورځې ته کتل نه د شپې ته کتل نه د ګرمۍ ته کتل نه د یخنۍ ته کتل هر وخت یې زما لپاره چې ځان ستړی کړی و نو بچی هم خفه دی خو د ځان دپاره کومه رشته داسې ده چې دا د بچي دپاره خفه ده دا ځوان ول جواب ورکوي ښه مور پلار ښځې او بچو خویندې وروڼو تاسو خو ټول خفه یې خو هر سړی د ځان دپاره خفه دی تاسو خو یو هم دا سوچ نه دی کړی چېرې زما د بچي چې دی زما د خاوند زما د پلار دنیا کې زندګي څنګه تېره کړې ده زندګۍ کې قرآن ته شا کړی وه که قرآن یې خپل کړی و زندګۍ کې چې دی د قرآن سره محبت کړی و که مخ یې ورنه اړولی و زندګۍ کې خپلو بچو ته د قرآن تعلیم ورکړی و که یې نه و ورکړی بچو کې عالم دین جوړ کړی و که یې نه و جوړ کړی بچو کې حافظ قرآن جوړ کړی و که یې نه و جوړ کړی چا هم درکې دا ونه ویل چې دا قبر ته روان دی قبر کې به یې تیارېږي رڼاګانې قبر کې به یې چې دی مارانو لړمانانې که جنت دروازه به کولاویږي یاره دا چا ونه ویل چې د قیامت په ورځ باندې به ورته عملنامه په ښي لاس میلاویږي که په کس میلاویږي چا هم دا ویل چې رب کریم به یې معاف کوي که سزا به ورکوي یاره رسول الله مبارک به ورنه راضي که به ورنه ناراضه وي هی تاسو خو چې دی هره رشته چې دی زما غمجنه ده نن خو د ځان دپاره غمجن یې زما دپاره خو چا سوچ نه دی کړی بل طرف ته وګورئ مسلمانانو حضور نبی کریم علیه السلام علما ناست دوی ته روایت معلوم دی تاسو هم بار بار اورېدلی هغه مبارک غمجن دی د زنکدن په سلګو کې غمجن دی د زنکدن په سلګو کې رب سره په جرګه دی د زنکدن په سلګو کې فکرمند دی خو مسلمانانو د ځان دپاره نه په خدای قسم چې دغه ګناهګار امت دپاره غمجن بیا د دې امت دپاره دی په فکر کې دی هغه وخت چې اسرائیل علیه السلام ته فرمایي اسرائیل لږ صبر وکړه هغه پورې چې روح قبض کول شروع نه کړې ما جبریل علیه السلام لیږلی دی څو پورې چې هغه ما ته فیصله نه راوړي د رب د طرفه هغه وخته پورې چې تا ته اجازت نشته جبریل علیه السلام راځي ورته فرمایي د الله محبوبه رب کریم فرمایي چې محبوب ته مې زیری ورکړه چې که چېرې ستا یو امتي د زنکدن نه یو کال وړاندې هم توبه وباسي زما سره وعده ده چې توبه به یې قبلومه حضور فرمایي نه نه ای جبرائیله په دې باندې راضي نه یم ځکه چې زما امتي ته څه پته لګي چې یو کال بعد زه مړ کېږم وی بیا چې دی جبریل علیه السلام په دویم ځل باندې راغی بیا چې دی حضور ته فرمایي ای محبوبه رب دې فرمایي چې ورته داسې وفرمایه چې امتي دې که یو میاشت مخکې په ګناه باندې پښیمانه شو زما سره وعده ده چې ستا د امتي بچی توبه قبلومه حضور فرمایي نه نه جبرائیله په دې باندې هم زه راضي نه یم ځکه چې زما امتی ته څه پته لګي چې میاشت مخکې چې میاشت بعد به زه مړ کېږم دریم ځل باندې جبریل علیه السلام لاړ او بیا راغی ورته فرمایي رب فرمایي چې یو هفته مخکې په ګناه باندې پښیمانه شي که نه یو هفته مخکې نو بیا به هم چې دی زه ستا د امتي ګناه معاف کوم حضور فرمایي نه نه په دې باندې هم زه راضي نه یم ځکه زما امتي ته څنګه پته لګي چې یو هفته بعد چې دی زما مرګ را روان جبریل علیه السلام څلورم ځل راځي ورته فرمایي محبوبه رب العالمین فرمایي چې 24 ګنټې مخکې یو شپه او یو ورځ مخکې پښیمانه شي که نه دا مې ورسره وعده ده چې بیا به ورته ګناهونه معاف کوم حضور فرمایي نه نه جبرائیله په دې باندې هم راضي نه یم زما امتي ته څه پته لګي چې یو 24 ګنټې بعد چې زما مرګ را روان دی مونږ تاسو دلته اوس دومره شدیده زلزله تېره شو الله دې وکړي چې مسلمانانو نورو مسلمانانو ته هم خیر وي څنګه چې مونږ تاسو ته خیر شو خو موږ ته څه پته لګي زه خو جومات ته راننوتم زما په ذهن کې خو دا نه و چې داسې واقعه به هم پیش کېږي دلته خو موږ تاسو چې دی په دې جومات کې چې زموږ ستاسو مرګ هم واقع کېدی شو حضور مبارک فرمایي چې په دې باندې راضي نه یم پنځم ځل هم جبریل علیه السلام راځي ورته فرمایي محبوبه رب العالمین فرمایي
چې یو ساعت وړاندې یو ساعت یو ګنټه مخکې دی په خپله ګناه باندې پښیمانه شي زنکدن نه کوي بیا هم د سره وعده ده چې ګناه به وله معاف کوم زه حضور مبارک فرمایي ای جبرائیل رب ته وفرمایا چې محبوب دې فرمایي چې ما ته مې امت دومره ګران دی که نه چې قسم دی زه په دې باندې هم راضي نه یم چې یو ګنټه مخکې د ګناه معاف کېږي ځکه زما امتي ته پته نه لګي یو ګنټه بعد مې مرګ را روان دی په دې باندې هم راضي نه یم ای مسلمانانو اسرائیل علیه السلام ناست دی اسرائیل علیه السلام د حضور د روح د قبض کولو لپاره راغلی دی او غمجن دی حضور د چا لپاره د ځان دپاره نه دی غمجن زما او د ستا دپاره غمجن دی ای مسلمانانو زما او د ستا د زنکدن سلګۍ چې مور پلار ښځه بچي شاګرد او استاد ټول غمجني خو هغه زما او د ستا زنکدن په سلګو کې دا خلک غمجن دي د ځان دپاره حضور مبارک د خپل زنکدن په سلګو کې غمجن دی خو د زما او د ستا دپاره دغه فرق دی مسلمانانو د عامو رشتو د حضور مبارک سره رشتې په منځ کې دغه فرق دی خلکو د خدای خاطر وکړئ چې دغه نبي طرف ته واپس راشئ ولې مو چې ځان په لویه لاره کې اچولی او موږ داسې ځان درد څه نه بېغمه کړی دی آیا موږ رسول الله مبارک او د قرآن ته محتاج نه یو وی چې کله پنځم ځلم جبریل علیه السلام لاړ او واپس راغی حضور مبارک ته فرمایي محبوبه رب کریم فرمایي که نه چې کله ستا د امتي زنکدني او کله دا روح را روان شي که نه د ګوتو د سرونو نه د خپو د ګوتو د سرون نه روح را روان شي تر زنګون پورې راورسي لاندې خپې مړې شي د زنګون نه بره ژوندی دی زنکدن شروع دی رب فرمایي دا مې سره وعده ده چې دې وخت کې امتي په ګناه باندې خپیمانه شو او توبه یې وویسته دا مو سره وعده ده چې ستا د خوشحالولو لپاره په دې وخت کې هم ستا امتي ته زه بښنه کوم وی هغې نه بعد حضور مبارک اسرائیل علیه السلام ته امر کوي ای اسرائیله اوس ته خپله کاروایي شروع کړه بس زه په دې باندې مطمئن شوم ته خپله کاروایي شروع کړه روایت الفاظ دا دي چې کله حضرت اسرائیل علیه السلام د رسول الله مبارک په سینې مبارکه باندې خپله کله پنجه ولګوله منګولې ور باندې کېښوده وی حضور مبارک ورته فرمایي ای اسرائیله داسې تکلیف چې دی زما هر امتي ته به دغه تکلیف وي دا څومره تکلیف چې ستا د پنجه نه ماته دی ای اسرائیله هر امتي ته مو داسې تکلیف دی اسرائیل علیه السلام سر ښکته نیولی دی ورته فرمایي ای محبوبه ته خو د خدای نیازبین یې ته خو د رب نازولی ای محبوبه تا سره خو زه ډېره ګزاره کوم زه چې ډېر د ادب او د احترام نه کار اخلم ای محبوبه ستا د امت سره خو به دې نه هم زیاته سختي ستا امت ته خو به دې نه هم ډېر تکلیف رسېږي وی حضور مبارک فرمایي نه نه اسرائیله داسې زه خوشحالېږم نه ما سره وعده وکړه نن چې د څومره تکلیفونو او څومره سختۍ د زنکدن په سلګو کې ما ته راکولی شي که نه ستا دې قسم چې ما له راکړه نن سختۍ او تکلیفونه خو اسرائیله دا وعده را سره وکړه چې زما امتي سره به ډېره ګزاره کوي په زنکدن کې امت ته مو تکلیف ورنه کې ما له راکړه تکلیف ما باندې سختۍ را واچوه خو د امت سره مو ګزاره کوي به اسرائیل علیه السلام چې دی هغه سر ښکته نیولی جواب نشي کولی حضور ورته بیا فرمایي ای اسرائیله ما له سختۍ راکړه تکلیفونه راکړه خو ګوره امتي سره به مو ګزاره کوي اسرائیل جواب نه کوي دویم ځل دریم ځل بی رب کریم چې اسرائیل علیه السلام ته امر کوي ای اسرائیله تا ته پته نشته دی چې ما مې محبوب سره وعده کړې ده چې ولسوف یعطیک ربک فترضا ای محبوبه تمام کائنات به لګیایي دا به عملونه کوي دا به نیکۍ کوي زما په نامه به ورکړه کوي صدقات به کوي زکاتونه به ورکوي مقصد به یې دا وي چې رب به راضي کوي ما به راضي کوي او ای محبوبه دا مو تا سره وعده ده چې زه به لګیا یم تاله به یې درکومه دومره به درکوم دله دومره به یې درکومه چې څو پورې مې ته په دې باندې راضي کړی نه یې هغه وخته پورې به یې درکومه اسرائیل علیہ السلام حضور مبارک ته فرمایي بس رب کریم راته امر کوي
چې محبوب مو ګوره په زندګۍ چرته چې دی ناراضه کړی نه دی، محبوب مو چرته چې دی خفه کړی نه دی. اوس خو چې دی د رب سره چې دی د لقا وخت ان الله قد اشتاق الى لقائک، دا خو اسرائیل علیه السلام ته فرمایي رب کریم دې ځان ته بلی اجازت دی که نه دی؟ رب فرمایي اسرائیله بس په دې اخري وخت کې هم چې محبوب چې دی دا ناراضه نه کړي. هغې نه بعد اسرائیل علیه السلام سره واده وکړه، ای محبوبه دا مو سره واده ده تا سره چې ستا د امتي سره به چې دی زنکدن کې ډېره زیاته ګزاره کومه. حضرت مور مبارکه د مسلمانانو عایشه صدیقه طیبه طاهره رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي وی کله چې رسول الله علیه الصلاة والسلام د زنکدن سختۍ وکتلې، کله چې رسول الله مبارک د زنکدن تکلیفونه وکتل، کله مو هغه سخت زنکدن وکته، وی په ذات د خدای قسم چې بیا مو چېرته د مسلمان په آسان زنکدن باندې رشک نه دی کړی چې چا مو آسان زنکدن کتلی دی. وی دا مو نه دی ویلي چې کاش چې رب کریم داسې آسان زنکدن مالم راکړي. وی دومره مو چې رسول الله علیه الصلاة والسلام تکلیفونه په زنکدن کې هم برداشت کړي دي، او ولې برداشت کړي؟ د خپل امت لپاره برداشت کړي. مړی امتیانو، ای د حضور امتیانو، کم از کم دومره چې دی دومره خو وکړئ که نه چې د قیامت په ورځ باندې خو موږ د حضور د وړاندې شرمنده نه یو که نه. ای دا مدارس خو آبادولی شئ که نه، دغه لیبرل او سیکولر په مقابله کې که دوی چې دی موږ ته د دنیا تعلیمونه وپړه کول او دی ذهن راته جوړ کړی دی چې د دنیا تعلیم دی کړی خو لوی سړی او که عالم یا حافظ جوړ شي نو بس بیا چې دی بیا په زمانه کې بچی بیا ډېر کمزوری، بیا په خلکو کې ډېر کمزوری. که د خلکو چې دی خلکو ته